اخلاصا شفقتا علی العوام والخواص. زما د استاد دی طرفه یو اجازه د تاسو له درکو مال مرازی زه درته اسې دعا کوم مال بالکل مرازی. نعمانی صاحب چې دلته موجود دی بالکل مرازی. تاسو ته مې خبره درکړه صرف یو اجازه درکوم تاسو ټول کولی شي. نو بیا غمونه به دې نه وي. دا کار نه کوئ نو کار نه کوئ صاحب کار نه کوئ. د شاه منصور زما دو استادان مولانا فضل الله صاحب رحم الله مولانا شمس زما استادان دي. په حقانیه کې د مبارک په شیخ الجامی باندې مشهور مشر زوی یادوي چې ما ته اطلاع شو حقانیه ته چې هغه سترګې بالکل پرتې دي او ډاکټر واپس کړ لکه ډاکټر واپس کړ. بس ما وایي چې زه ورسېدم نو مور یو ترورګانې او دا څومره زنانه ټول ژړاله صاحب او دی وایي بېهوشه دی. وایي ما ورته وایي چې زما الله سره یو راز دی ما ته یو جدا وطاق دغه کې برابر کړي. وایي چې هلته ودرېدم زه ته خیم که خیر انشاءالله بخل نه کوم صاحب په زور دی خدای صاحب. وی چې څه وخت دغه مې وکړل او چې مې بچو وی او نن تاریخ به راژوندی دی صاحب. نو صلات حاجت هغه راته اجازت را کړی دی تاسو ته په اخلاص اجازت درکوم صاحب په اخلاص. که کار دې ونه شو راشه مانه بیا جرمانه والا ځه هر حاجت ګوره داسې نه مرضتیا ده قرضتیا ده مشکلات دي دښمنیانې دي نور مسلې دي دا ټول هغه ما ته وایي فرمایل چې صلات حاجت مختلف دغه باندې راغلی وایي که موږ ته مشایخو ته په دغسې طریقې رسېدلی هغه بیا ما ته اجازت را کړی صاحب. ولي کامل صاحب بالکل کامل ولي و د ولایت کې دغه هېڅ شک شبه نه و صاحب شک شبه نه و صاحب. د څلور رکاتو نفلو نیتو کوي په نوم د صلات حاجت. د الحمد شریف نه پس آیت الکرسی 3 پیرې ووایي. په دویم رکات کې الحمد شریف نه پس قل هو شریف 3 پیرې ووایي. په دریم رکات کې د الحمد شریف نه پس سوره فلق 3 پیرې ووایي. په څلورم رکات کې الحمد شریف نه پس قل اعوذ برب الناس دا 3 پیرې ووایي. که کار دې ونه شو تیر به هدم غشی به پټکۍ لګي په زور دی صاحب دا اوس اجازت دی ټیک ده.